الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد دغه پر خبر رسیدلی و چې د هجرت دریم کالو د محرم میشوا بنو ثعلبه او بنو محاربه چې اراده ولرله چې په محمد رسول الله باندې عملیات وکي وي وجني د الله نبی رسول الله معلومات وشو چې داخله د غلطي اراده لري سلورنیم سو مجاهدین ځان سره واخستو زي امر علی خیل ورل دشمنان وتخدیدل فتح او غلبه رسول الله الله ورکړه تقریبا سره پاسه یومش د پاتش مز کې به چې واقع وشوله غورک په نامه باندې وسړی و چې رسول الله توري راويست او رسول الله لوي چې من یمنعک مني صبر زمانه بچ کی ازو ویل الله د الله نبی شکر تور راواخصه او زه تاسو باندې سو بچ کی نو ویل یا رسول الله خطر واله وجنه ما ستا مقابله کې به درېګم نو جنگ بم نکوم محرم کې خو جنگ ناروا ته خو کله دشمن در باندې عملیات تعرض کوو نو به قران دا جواب کړی دی چې دفاع وکړه عرب الاول چې کله راغی د مجاهدینو غلبه شو کعب بن اشرف په نامه باندې يهودي او چې هغه ډېر ورانه شروع کړي غلط شیرونه به ویلي رسول الله به عزتینه دا غره ملګرو دا به شروع کړي نو ملګرو لوي ویلي چې څوک کعب بن اشرف لودري تیار بشي محمد بن مسلمه ورته ویلي یا رسول الله زه د سره به سملګری او ابو عفص او حارث ابن عمر ابو نائله وګدم سره وبسوره له سره قلم کې محمد رسول الله مخې له راوړ ورته وي ورسو تکبیر اوازونه وکړه کله چې ربيع الثاني جماد الاولى شو انه په دې وخت کې غزوه البحران وشو د مکه ور یو قافله تیریدا یې څه کسان وجد رسول الله وجل بشراغلی و انتم دشمن حاضر نو شو یتخذله ولاړو دین ورسته به سریه د زید بن حارثه د مکه مشرکانو په خپل مابین کې د مصلحت وکړي چې لکه الله ر بند شوي اکمالتی کارونه راتلې نشي د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو او دا سرمایه خلاصي کې سبق نو اسود ابن عبد المطلب په نامه باندې وسلو اسود ابن مطلب و د بکر بن وائل خاندان نو سړي راواله واقعشن د عراق په لار باندې راتاوش الله رب العزت رسول الله اطلاع ورکړه نعیم بن مسعود الاشجعي او سلیت ابن حیان په نامه باندې وسلو شاول وخت کې شراب جایز ودی چې شراب وښکونه د ټول حال ویل رسول الله اطلاع ورسېدا سل مجاهدین به سره ولېګل چې قرد الاخير دشمنان وتختیدل صفوان ابن امیہ او دغه قافله مال رسول الله له مجاهدین راوړ نو په دې وخت کې درې میاشتې درې شوې رجب شعبان او رمضان د شوال میاشتراله د جمعې ورځ او شپږم تاریخ د شوالو چې د احد غزا د محمد رسول الله دشمنانو مابین کړه د ډېر غزا غزا د مسلمانانو لپاره ډېر عظیم درس تقریبا کشر د جون باقی یو سلور چرشنبه ورځ کې بدر اتوش لیکن ابتدایي حالات غزوه احد غزا ولې وي ځکه د احد د غرب خوا کې واقع شوی د احد یو مشهور غرو مدینه کې ډېر لوی د الله نبی همیشه مثال کې دا ذکر کوو یو ورځ ویلې د یو حدث غرض او حدا چې زمونږ مسلمانینه لا او غز مسلمانینه کوي رسول الله په ولاړو دی او خوځیدو وي مخوځه دا باندې الله نبی ولاړ دی کله چې سره د مسلمان په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر او کله چې دفن کې به دوه قرات د قرات اندازه علماء ذکر کړی د احد د غرب اندازه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وي کده احد د غرب اندازه باندې سره ما سره پاتې شي وي زبدا په درې ورځو کې دنه ختم کوم مگر دومره خبره ده چې کم زما قرض غیر لپاره به پریدم قرض په ادا کوم مزیدار غرق کې صغره د رسول الله سره ډیره مینه و د الله نبی سره مینه و رسول الله په مثالونه کې بار بار بیانولو نو غزوه احد په دې مناسبه چې دې غرب د خوا کې وشو دویمه خبر ده چې د کافرانو قومندانان څوک و ابو سفیان ابن حرب خالد بن ولید د شسوارانو مشر ای وخت کې د ایمان نور راوړي عبد الله بن ربيعه اکرمه بن ابي جهل صفوان ابن امیہ دې قومندانانو چې دریمه خبره به کې دا وشو دوی ویل چې ورزوخ یو درې کار په کار دي دغه به باز خلکو ایمان امراړو ورسته عینادی او صدری زشمی شو عبد الله بن ربيعه نشي پاتې شو اخر وخت پوري یو کار دا چې موږ به چندر اټول کو ځکه دا جنگ ډېر ګران شي د ټوپو مسله نه شي شروع وشو اقتصادي مسله چې انسان برابر نه ام ګران ده مگر د الله په فضل او کرم سره چې الله د مجاهدینو کومک او تعاون او تایید کوي او په دې شان کې ډېری فائدې دي اسلام دې ویل شي دې ویل د انفاق کله دې شرعي ذکر کوي او کله دې فائدې ذکر کوي کله دې ترغیب ذکر کوي کله څنګه الله مثالونه ذکر کوي یو روپے په وسو بلکې سوچنده تاسو زیات درکوم خدای الله په دې دین باندې خرچو کوي قرض حسن راکې الله فرمایي مال راکې او په دې صدقه باندې سړي رب العالمین له نږدې کېږي ذکر یو تحقیق علماء لیکل لري چې انسان په کوم شي باندې الله له نږدې کېږي رسول الله فرمایي د شپې په اخر حصہ کې دعا حسن بصری فرمایي مونږ کوله قران فرمایي زیات سجدي کوله
حدیث مسند احمد کې رسول الله فرمایي نوافل اهتمام د نوافل او د فرایض نو رسا. عبد الله بن مسعود فرمایي قران او حدیث د امرضی په صدقه باندې رسول الله ورځنه نو درس تقریر وکي وی ویل یا معاشر النساء ای زنانو د جهنم د اور نظام بچ کئ. اکثر اهل ما تاسو ورته په جهنم کې پرته وي. زینب رضی الله عنها خپل سره واخ عبد الله بن مسعود د پوسو کې راغی بیوا شرط روانه وي اتقرب بها الى الله ورسوله وي زب دې باندې الله رسول الله ځان نږدې کوم. په جهاد باندې سره نږدې کیږي اخلاص باندې نږدې کیږي منځ باندې زکات باندې ایمان په ملائکه ایمان په کتابونو عمل صالح. نو ویل چندا چندې پر به د سورته یو سورته د ویلې شلکه دی ابو سفیان کما قافله را روانه کړي و په دې کې 50,000 دینار او زرو کان و. نو چې دومره قوي چنده تاسو او دومره قوي ما د تجارت قافله تاسو خو لراله نو وسخه مخه موږ چندې راکې چې د محمد مقابله به وکړو عليه الصلاه والسلام دا ترغیب ورکی. یا دویم دا منه چې دې څومره مال ګټل دی هغه سرمایه تاسو ګټل زمونږ نو تقریبا 50,000 دینار یو دینار ګټل او 50,000 دینار و. قران کې الله فرمایي دوی د مالونو خرج کې به بروس اور باندې افسوس اور مانی او دلیل به دې باندې چې کړه د اسلام په مقابل کې وسړی مال خرج کوي یا د خپل کافر دی یا کافر له نږدې دی بلکې د اسلام په تایید کې مال لګول پکار دی. چندې را جمع کړه دمه طریقې دا وکړه اعلان له لګول په محلوک حتی تر دې پورې اتحامل اخیره په خپل عمرو بن العاص راغی ابو سفیان راغی او تقریر وکړي چې لکه دا محمد پیدا شوی دی موږ وجنی راځي د په خلاف باندې شو لخر کې شو چې اسد ختم دغه د عملیات د مدینه نه شجارو کو چې د میدان موږ له صفاش ایو سره خبر هم الله جدا خډه راکړه تقریبا 3,000 جنگیران تیار کړه 3,000 وخانه زګر هر جنگیری سره خپل وکړو 200 اسونه وسو زغری او 50,000 دیناره اسونه ځان سره روان کړو چې سړي نشي په وکانو سوارو دا روان شو. دریم کار داو کې چې ابو عزه الشاعر په نامه باندې شاعر واغله د شویل ابو سفیان وته پر قوم کې د جذباتي اشعار او تقریرونه وکا چې دا ټول راجیک شو د محمد په خلاف ودر علیه الصلاه والسلام چې انتقام ولی هغه د مکرام انسانو رسول الله په بدر کې ولې خوشی کړه مو د الله درزه لپاره خوشی کله مکه لاړو برته ته اول ویل په خپل چاله خیر عالم محمد نبی غب ورکه علیه السلام هغه دغه سره مصافی فنامه باندې بل شاعر د ملګری کړو تقریرونه شروع شو غزوانان راواته ارال دا سړی به رب العالمین محمد رسول الله په قید کې ورکی وی ویل اې الله نبی بل ورته خوشی کړم دا ورته مستر احسان وکا د الله نبی ورته ویل چې مؤمن انسان دی یو سړي نزوکه دی چې لکیږي نه ملګرو اجازه سره قلم کوي یو کار سره دوکه وکړه په یو ځکه غداری وکړه به په دا اعتماد مکو شرکه دا بسما ملګری شي قسمونه قرآن نه کوي کنه هیڅ اعتبار وتشته نه د رسول الله په حدیث کې موږ تاسو له ادب پرو دي تربيت پرو دي د رسول الله سیرت سمانه د اسلام دین او زمونږه د ژوند یو قانون هر عمل هر طریقه کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو قانون له خدای شوی دی هغه وجلو تقریبا 15 زنانه ځان سره واخستي خزي دا خزي ول را واخستي یو وجه علماء دا ذکر کړی دا وې د غیرت اقوال به خپل کسانو لري فوجیان لو قانون دار چې کله زنانه سړي غیرت ورکړي هغه به جنگ کوي او موږ لږه پورا غیرت دا پرو دي چې کله د کفر لورا هغه د اسلام په خلاف باندې راوځي نو اق نوجوان شغه ځان لوي چې لکه زما ډیره قوي باډي دا او زړه قوي تجارتونه کوم او زړه قوي ځوانه ما ته دی وخت کې د اسلام په تایید کې ودرېږي نه نو دا به د شرم او به غیرت خبره ده دا زنانه په دې باندې وروتي چې موږ لږه دا غیرت پروت د کافر لور دی د کفر لور دی هغه د کفر په تایید کې ودرېږي او دغه یو قوي ځوان چې د مؤمن په مقابل کې ودرېږي به دومره زور استعمالي چې وجني لیکن د اسلام په تایید کې به نه ودرېږي دا افسوس وکړ د سړي دا دویم د دې وجنه چې زنانه کله د سړي سره په وجه کې پاتې شو بچي تر څو پوری چې د خلاص کړي نو اخري سره پورې سړي به جنگي درغه جنگي تکتیکو او بل اشعار ورته ویلي ودا مساج کړه روان شو محمد رسول الله خپل کسانو اطلاع را ورسوله عباس رضی الله عنه ورته ویلي دی ورته خط کې ویل چې رسول الله دا کار وشو دا وشو دا من غفار د خبرینه یو ځوان ویل دا خط رسول الله ورسو ځان رسوا تقریبا د مکینه مدینه پورې 200 کیلومتر مسافه چې رسول الله اتور چې دا خپل والده تشبو کې 3 ورځو د شاسوار دا قطع کړ 3 ورځو کې دومره به تادی باندې راغی دلیل له بده باندې چې د اسلام رهبر د مجاهدینو امیر هغه باید د ساده او د غفلت کې واقع نشي بیداری د دشمن په هر حرکت باندې باید وکړي بیداری د شي کېږي د شي به وشي په ځای طریقه کار ده دا ورته راغله تبوز دې سړیو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم به کوم ځای کې دی خلک ورته ویل ودا چې مجر قباء کې ان شاء الله فضایل په خپل ځبان درې چې مجر قباء څومره فضایل لري رسول الله فرمایي چې دوه رکعات مش په دې کې وشي کې انسان چې بسا عمره وکي عمره
دا فضایل کې ولې دومره ثواب دی څنګه لري خپل ځای ان شاء الله به خبره ده د الله نبی ته ناسو قاصد ورته راغی خطه ورته وړاندې کې ودا والا نتیجه تی دار وته کته شرط به در حرب کې دی مسلمان امیر په امر باندې پاتې کېږي نو ان شاء الله تعالی ممانعت نه عباس ته پاتې شوی دی د امیر او د مجاهد او د قائد په امر باندې اقا انسان له تاوان دي شغه بغیر د امیر نه پاتې کیږي چرای خطه وکړو خطه په نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل نو شغلی ویل او ابن کعب له وتی و دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کمال او تعلیم ولا نور کمالي کتاب راوړی دی ابن کثیر لیکي د بل چا لپاره نه تعلیمي به تعلیمي دا نقصان دی محمد رسول الله لپاره کمال دی وجدا دا چرګه چرته مدرسو مکتب ویلین د جامع قران راوړلو کدا چرته تعلیم والے د خلکو په دماغ کې به دا خبره پرته وي چې دا خو په تعلیم والا دی اعجاز قران به ثابت دونه به دا خبره چې رسول الله په اخر وخت کې دا مسله ذکر کړي دا کنه تعلیم کړي کنه دې کړي مسند عبد الرزاق ابن ابي شيبه کې به دا روایت موجود دي چې رسول الله تر وفات پورې به ذکر نه دا رسول الله کمال او دغه امتیاز ابي ابن كعب له هول ولا ابي ابن كعب دا محمد رسول الله نشه صحابي دي قارئ القران مكاتب رسول الله ورته ابو المنذر لقب ورکړو او سيد الانصار عمر رضی الله عنه ورته نوم کې خدای ابو الطفيل سيد المسلمين یو ورځ الله نبی ورته ویل لم يكن دا سورته ورته ویل چې دا مال تلاوت کا ویل یا رسول الله دا قران په تابع نازل او زه په تابع تلاوت کوم دغه شامل دا خبر الله کړی دا وزمانو می اخسته دی او فبكى بكاء شديد ډېر سخت وژړل چې رب العالمین زمان مو اخصو انتهایی کمالی سړی تقریبا د اتل سنت نه در شي 15 درس دي سنه کې دا په شوی دی یو سلسله شپه حدیث ټول نقل لې هغه ورته ویلي چې درې سره کسان مخالفین را روان دي او درې سره وخانه وسو د زغره والا 200 اسونه 50 دینار ور سره پیسې دي تاسو په مقابل کې اراده لري چې جنگ سره وږي خو هم تاسو نور څه کوي د الله نبی ابي ابن كعب له ویلي باس به خبره ځان سره امانت والا چلو ونه وای دلیل به دې باندې چې رسول الله په دې عمل کې موږ له دا تربیت راغی چې لوی دشمن روان دي او قوي مسله ده ملګرو کې بورخته نه غړای چې لکه راغله او دقه دی او ګیروګو او مقابله به څنګه کې باز انسان کې تزلزلي ودا خبره امانت کا لړ قومندان راجم کړ سعد بن معاذ او سید سعد بن عباده چې د شي پروګرام دی دشمن اراده لري چې موږ مقابله وکړو څه وکړو سعد رضی الله عنه ورته ویل سعد بن عباده او سعد بن معاذ او سید صاحب ویل یا رسول الله الله بس کو مکه په دې کې ان شاء الله زمنګ ته اې دې منګه بل خیر راکې هیڅ تشویش وکړ نه دی رسول الله ډېر د استقامت ولا انسان خو الله ډېر قوي ملګری ورکړي حدیث کې درجه د انسانانو کې الله وکړه ته دا خاص کړو ویل کده قدر الله ذل حلیفه الاخیر لاله شپږ مله مدینه وړاندې وادي عقیده الاخیر لاله ذات الیمین خو لاله عینن ولا قوه چې دې لاله د احد د خوا په خوا کې دوی پړاوالو ونیو دلته کې می ډېری برابر کړي هغه د جنگ درځو نو چې طریقې عملیات هغه مخ کارو ډېر سخت کارو ورسره ان شاء الله راځي د محمد رسول الله تشکیل چې رسول الله څومره لوی درسي او څومره لوی جنرال لري کوم تشکیل چې د کړه تر قیامت پورې یو جنرال د تشکیل برابر نه کی دا کوم ملګری چې برابر کړی دي دفاعي کسان څنګه نه ولې تعرض ولا څنګه نه ولې د اعلان میدان کې کوم پراتري داخله کړ تر رسول ولا دا ټول حیران بشي چې رسول الله سره کوم نشه کمالو څنګه نشه کمالي نقشه جوړه کړی دا وېچدار نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری درې تقسیم کړ یو تقسیم دا کړ چې هغه له چې تاسو په بازارونو کې ګرځي چې نصافي عملیاتونه کی دویم تشکیل دا برابر کې د مدینه د کندهونو کې چې دې ځای کې نه او دریمه سعد بن عباده سعد بن معاذ او سید رضی الله تعالی عنهما د خپل ځمن څوکیداران او پیراداران کړه مسلح فوج دلیل به دې باندې چې پیره سنت طریقه د مجاهدینو او چې غسر اسلحه می به عمر رضی الله عنه دا پیره کې دا ابوبکر صاحب لم کې دا ارد مسلمان امیر له دا پیره وش دا خبره غلطه راځي ته اسلحه ګرځي د خلکو په دماغ کې دهشتګرد معلومه کې چې لکه اسلحه له ضرورت دی په الله توکل کمزوري دی او به چې مولا سره چرته سحر واخصه کله شون کو به واخصه تمانچه د خلکو په دماغ کې خوري بل معرفي شي دا چې لکه مولا تر سره سکار دی کار مې ذکر چې محمد رسول الله استعمال کړی دا ابوبکر استعمال کړی عمر استعمال کړی وغيرها دا سنت طریقه ده ځان سره ساتل بکار دی استعمال ولي بکار دی نو دا اسی یو کفري نظر دی چې مسلمانانو په دماغ کې دا خبر وردن نه کړی دا چې مولا د اسهاني استعمالي وغيرها ځان سره ګرځي او مسلمانانو له سکار دی توکل خلاف دی فلان او فلان شپږمه طریقه دا وشو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د جمعې ورځ و مرګ راځه مکړه وی ویلې کدا خلک په دینت باندې راغلي څه چلو څه مسله وکړو خو ما خپل نظر دادي ک جنگ من کو په داخله مدینه کې من پاتې شو په دې کنجونه کې ورته من کینو زنانه د بار چتون لوخي چې هغه د کانو گزارونه کوي دی ورته ویلې کراتل نو د شي طریقه به او کچرته نه تاسو اخو به دوی ډیره خرچي به کی خوراکونه به کیږي د درې سره کسانو ډوډۍ برابر ولا به د تقسیم خپل تنګي وو وزلار بش اسد الله حمزه رضی الله عنه د محمد رسول الله رضی الله عنه مو کاکه مو هغه بشراغه ویل یا رسول الله
وی به دشمنان دا و چې دا بوزدلی به غیرت لري زماره پر رب العالمین باندې قسم خاص کر اغه نوجوانان چې هغه بدر کې حاضر نه و زب ډوډۍ ونه خورم تر څو پر شي دشمنانو سره مخه مخ میدان کې جنگ ونه کو باز قیدین دا ډوډۍ خورینه الکه پلاني قیدی چې هغه د احتساب پر زب ډوډۍ نه خورم دا د حمزه رضی الله عنه عمل دی دا سنت طریقه ده وی ویل تر څو پر شي دوی سره په میدان د جنگ کې لاندې وته نو مزه ډوډۍ نه خورم بای صحابه ویل یا رسول الله قسم په الله مو خپل بیان لور نشي چې تر څو پر شي میدان د جنگ لور نشي هغه د هغه جن راځي موږ په مصالح فوجین دی راولي او موږ دلته مسله کو اې دې ملګرو دا مقصد نه و چې محمد رسول الله دا خبره رد شي بلکې نظر ارشا پیش کولو د جمعې ورځ رسول الله خطبه ورکړه کمالي خطبه واچو د مجاهدینو او بل د مجاهدینو امیر چې محمد صلی الله علیه وسلم او بل ناشنا حالات د خطبه کې به څومره زور ترغیب ورکړي جهاد لا وې د جمعې مونږ چې کله وکړ نه وته چې کور له نه وته ابو بکر سیمه په ورغه عمر رضی الله عنه په ورغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه زغری واچول دلیل به دې باندې چې کومه جامه عربان د اوسنۍ استعمالي بدی کې به جنگ کیږي نه د زموږ اوسنۍ جامې چې دي کې به جنگ کیږي جنگي جامه د دوه زغری واچول موږ دا تربیت راکې چې اسما ملګرو کته تاسو شرط میدان د جنگ لږه اسباب استعمالوي دا ګوره توکل منافات نه دي ځکه توکل قرطبي د شي معنا کړی دا تفويض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبيره اسباب استعمال کې نور به الله له وسپاره چې دا الله زما تربيت کوي دا خبره غلطه راشه لکه الله رازق او قرار په دې کونج کې نه مال وړوړې راغورځي الله رازق دی والله زمون کومه کې بس موږ دې کې ناشو نه صحیح استعمال نه ټریننګ استعمال نه مرګري میدان د جنگ له بوزن نه دا کارونه به توکي نور به پری دی رب العالمین کې برکات اچي ټول اعتماد لري اسلحه باندې وینا حدیث کې راځي محمد رسول الله دغه زغری واچولې زغره دا معنا چې دا د بدن باندې قسم ته شی ور واچولې شي دشمن کو څومره گزارونه تابع کوي استعماليږي نه او که ارڅومره دغه شي قوي ضربت نه رسیږي د اوس باندې خلیم واچولا او توري غاړه واچولا محمد رسول الله پټګي وتړلو د پټګي د یو جانب چودای دیګری لاندې شراتاو کی په دې کیفیت وروته اځه د سوچ کو چې څومره مزیدار شکل دوه زغری چولې او محمد رسول الله د خپل توري غاړه راچولې او به پټګي والے دي او به پټګي د یو جانب شي ځای به دي ځنه لاندې شراتاو کړي ابو بکر په دې کیفیت وروته عمر رضی الله عنه وروته پر مجاهدینو باندې رالل یو مزیدار نقشه د مجاهدینو امام وروته سعد بن عباده او سعد بن معاذ او سید رسول الله دې ملګرو لوري شي ګورای د الله پر رسول باندې مسور وکي هغه وخت چې په مدینه کې جنگ کو تاسو ویل شي زو خو نظرو د الله نبی له ویل یا رسول الله چې خبره ته کې مکه شان به من کو غاړي په مدینه کې جنگ کو باندې ځکه کو د الله نبی ویل والله قسم په الله هیڅ نبی له دا مناسب نه دي چې غری السحر اوالي او غری به بیرته وګرځي تر څو پر شي میدان جنگ وته نه دیګه دوه خبرې وروته یو ته دا خبره معلومه شو چې مجاهدین به اسباب السحر استعمالي دویم ته دا خبره معلومه شو چې کله یو کار شروع کې جهاد شروع کې به بریدي نه دا ګورده چې کار نه چرته مونږ روزه ده روزه دی ونی ولني مې پر وېسو ملګری چې لکه ماته وروړي دعوت مې ته کړې ته ماته کې jihad او حج دا د شکار دی چې واره به ورګړ شو ور داخل شوي تر اخري سره کې پر وې پرې دی که سپینګری او غیر سپینګری وي رسول الله د شی ویل چې مناسب پیغمبر لاندې شغله یو کار شروع کې سعد راولو به ریکيدي چې کله دې تور راواخصه کلشنکوف دې راواخصه مگر چې شي شوی نه وي او یا اسلامي خلافت راغلی نه پرې دی بینه که اسلامي خلافت په دې ځای کې راغی بل ځل بزان رسي ځکه په اسلام کې دا سرحد ته حدود او بریدونه نشه ملګری را روان شو د رسول الله ملګری و نو هم د شکار وشو د مازیګر منځنه ورسته تشکیل ورکړي زر مجاهدین دي زر او په دې کې تقریبا سل زغر والا دي اسونه شتو کني چې په دې کې دوه قول دي ظاهر قول دا چې اسونه مسونه نشته را روان شو له طریقې برابر کړي یو قطه المهاجرین د مهاجرینو قطعه دغه مشر چې د مصعب ابن عمر العبدري اغله جنډه پلاس کې ورکوي دا سرواله دویم د اوسینو قطعه دغه مشر اسید رضی الله تعالی عنہ دی دریم د خزرجانو قطعه دې مشر خباب المنذر رضی الله عنه دا روان شو د رسول الله اهتمام له وسګورا چې کله په دلار باندې راتېریدل مخله حدیث کې راځي ډیر یو وسلواله او په دې اسهو باندې زګا مشتمله قطعه پرته و دي يهودو دا مخله لاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام لوي ویلي ملګری ورته ویل چې موږ تاسو په تایید کې ودرې وې دي مکه مشرکان سره جنگ کوو دې خضرجان سره څنګه دیوالي وروري دا د الله نبی دې ملګرو له ویلي دې خلکو اسلام راوړې کني دراوړې نه دراوړې وېزه دا کار اچرته نه کومه چې یو کافر انسان ځان سره په تایید کې والو مشرک دی وامه ته که اهل کتاب خو کافری هغه کنه مکه مشرکان دي زبر خالص مجاهدین باندې دلیل به دې باندې چې د کافر نه به نظامی کومک نشه کړسلې دغه د پوجینه چې د صبر ځان سره په دې خط کې شریک اما اسلحه هغه کافر نه تغفتل شي د یو کافر سره لاندې وتی بل کافر نه اسلحه تر کول شي دغه په مقابل کې وجنګي وجه داوا چې محمد رسول الله دغه شان د يهود نه غری طلب کړي
وېزغری موږ لرا کوي لیکن نظامی قسم موږ لرا کوي ما فوجن چې موږ په فوجن کې راګټ شي تر څو په داخلي کو دتا ونشي دا ته دا معلومه شو چې مسلمانان به چرته د کافرو فوجن ځان لنه راغواړي چې تر څو پر اسمن تایید او دفاع کې دي چې امدغه خلک دومره پسره تخریب کوي چې هغه د دشمن سره مخامخ جګړه کې موږ پیدا کیږي نه مگر په مدینه کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د يهود له ویلو چې زموږ سره شریکيږي موږ ګرځا کومه صحه چې تاسو دې دفاع وکړي دا در باندې در پاتې شو ودا ملګری د سره روان و اتمه په کدا وشو چې شیخان په نامه باندې علاقه و شیخان اغه جلا نبی کریم علیه الصلاه والسلام مقام را ورسېد مقام منځم دلته وکړي ما خو سره منځم دلته وکړي شپه دلته رااله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تربیت لګور ملګرو لوي یو 50 کسان راواله چې د فوج نګر شا پیره ګرځي دفاع وکړي د سینه موږ سړی ورغلیو دی جلا غفلت کې پاتې نشو دشمن په موږ باندې عملیات ونی هغه 50 کسان د حقیقت مشر چې محمد ابن مسلمه دا رکاب بن اشد د ترزیو او کله چې باغ باندې عملیات کول نو هغه څو کسان مجاهدین ځان سره خشي ابو عبسه حارث ابن عمرو ابو نایله او دا د مشر کې او د خپل ځان لپاره څوکیدار مقرر کې زکوان ابن عبد قیس د ځان لپاره مقرر کړ چې دوی پیار کوي دا مسله کېدله چې کله سبا نږدې حالات وشو نو یو دوه کار وشول چې سبا نور داخلي یو کار دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې ما خوب ولیدو د خوب نقشه ده یو بلیزه کې بقره غواده تصبح حلاله شو دوی ما د تور اواز چې کلمې سره اوچته ولا د مخ کې سره پرې وته کندم شو درې ماده شو مضبوطه صغر وا چې بده کې ما خپل لاس وردن نه کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي ویلې وې دا غوا چې حلاله شو دې دا مقصد دی چې زموږ په بازي ملګری شهیدان کیږي اوې کسان دویم چې دا تور ما کړ راواخه دې تور د اثر کې چې کندمواله راغې زما د خاندان نه یو کس شهید کیږي سید الشهدا اسد الله د ټولو شاسوارانو مجاهدینو امیر لوی پهلوان حمزه رضی الله تعالی عنہ د کې شهید شو ورس ان شاء الله د اخر شهادت مسله ځان لراځي دریم دا مضبوط اصغر و چې په دې کې ما خپل لاس وردن نه کې معنا د مدینه ده د مدینه کې ور داخلو به دشمن په باندې عملیات نه کوي یوه دا کارو دلیل په دې باندې چې حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي کړه سړي له د عالم الامثال نبی سړي کړه دا خوبونه ورزين د الله نبی فرمایي رښتینی خوبونه چې هغه پېښمه وخت لا تصل الا حبيبا او لبيبا هر چا خوب وایمنا دا مرغه په فکر دې ژوند کړی شو چې کم تعبیر دوی کې سړي باندې راپریږي بلکې دا هغه چا په تعبیر غواړي چې یا ستا دوست دی او یا خو په تعبیر باندې پوهه نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول تعبیر وکي به د قشن ابو بکر تکړه سړی و به عمر څخه تکړه به محمد بن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کوم انسان د قران او سنت سره ډیر مهارت لري دا تعبیرونه د علم الله غلو نصیب کوي یو خدای تعبیر یې دا کوم کتاب بازار کې خرج کړی شوی دی شی لیکل یو راوی دغه په کې شی دی اې دی وجنه په دې اعتماد ځکه کار نه دی تعطیر المنام په تعبیر المنام د درغنی دا کتاب ځان الله خپل بکار دی یوسف علیه السلام دا معجزه رب العالمین ورکړی و نو دا خو مسله شو دویمه تحقیق وکي ملګری ګورو دله واستوجو وېده چې قتل بکار دی امیر د جبهه لا چې اسنه چې اسره روان کړه خو خیرات نه دي سپینګری امراغه بوډام راغه کشر امراغه ځوان امراغه تنم شدم راغه خیرات تنم شدم راغه وز به مرګری رسول الله ګوري چې کم کسان د جنگ دیو کم نه دي دا ډېر بل لکم انسان دی امیر دی چې سر خپل مجاهدین له شلکه په دې پوسټه باندې ورخېږي په دې ځمانه ورسي ته ور داخل کوګره چې دې ور دیو کنه دي ام دا په ورځي دا رسول الله سنت خلاف عمل کوي کسانو ګوره د تکتیک ولا خلک د شي برابر کې چې هغه جنگ ولا دي په دې صحنه کې دا جنگ دي شي نه الکه دا په دې کې به د وتل ولا دي نه دي کور شو درې پر به دي په لاسو راتلې شي نشي راتلې دا ټول مسله برابر ور پکار دي نو چې وای کاته پر مجاهدینو کې یو څوارلس ماشومان راغلي عبد الله بن عمر پکې راغلي دي اسامه ابن زید پکې راغلي دي اوشیر ابن زهیر پکې راغلي دي زید بن حارثه پکې راغلي الانصاري زید بن رقم پکې راغلي دي زید بن ثابت پکې راغلي دي عمرو بن حزم پکې راغلي دي ابو سعید خدری پکې راغلي دي رافع بن خدیج پکې راغلي دي سمره بن جندب پکې راغلي دي ټول کشان صحابه دي جدا کول خدای په ډېر کشرو رافع بن خدیج رسول الله ورته وځه تمسا هغه یا رسول الله زما الحاحي وکي به ما کیو کمالدار چې ډېر سخت نه خولم ما چې کله دشمن دې برید لاندې ونه به معنا بشکیږي نه د الله نبی ورته هم دسره به آو یو نه کې ورته به ځکه کې کوي دې لکه گزار ورکه ګونډه ورته ما تکړه تړه کې ورنوي سوي وشتا و راځه نبی کریم علیه الصلاه والسلام حدیث بخاری کې راځي چې هغه بخښ وشتل ملګری باندې نه کوولي د شنه چې دشمن دلته دا چې داس وکي سره ټیټ نیولې په دې طرف مرمه لاړ شي د څه خلک چې سنتي بچکیږي نه و تر راځه سمره نو جنته ورته امام بوزه ځان سره و ته خو بالکل وړي کې و یا رسول الله ما کې دا کمال دی زه چې کله شله په غیږ باندې ورشم چې سم لولې نه پرې ده مې نه
د الله نبی سمره ابن جندب لوي رافع ابن خدیج لا وېسما په مخ کې د ازل مجاهدین دي په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول سره څو کسان به وته دا ټول ملګری د ټول ملګرو په وړاندې باندې پغې غواړل وکړه چې پغې باندې ورال نو غاړه چې ورنه خسره د رافع ابن خدیج په دې وخت کې ورته ویل شرورا ته خو نبی کریم علیه السلام ځان له انتخاب کړی د الله له حاضر کمال ځان سملوا زه په یوګم چې مارا سملای خو کوست ځان سملای نو زموږ میدان د جنگ لارشن کې ګورسه نه پرې دی ودا وخت کې شکل ورغاړه وته رافع ابن خدیج ته ځان سملوا اغله تم آزاد او دغه کله کول دا ګور سنت طریقه راځه ټوکی نه دی بعض خلک دغه کې چې دا فدا غني نبی کریم علیه السلام په خپل د کافر سره غیږه واله ورکانه بناو باندې وو وته د الله نبی او په غیږه راشه حدیث کې راځي رسول الله ورکاتش چیملو ایسه ایمان راوړو یو بل د کافر چې په سرمن باندې په کې خدا تر څو پر دغه سرمن چې کښ وا اگر فلان زه پاتې ونور سرمن بوش کېدا رسول الله په غیږه باندې ورغه به خو عنادي سره وسط کراغه ایمان به رانه وړو دې چې پرنده خبره وکړه ان شاء الله قرار ور چې فرض باندې به عبد الله ابن ابي بن سلول دغه واپس کېدل به بل چې به کې جون باقي به میدان د جنگ او اخر کې به صحابه ول شهادتونه دغه نو سره مجاهدینو فتح او غلبه رب العالمین محمد رسول الله تابع دریم متصل نصیب کی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.